ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوه یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په امیرآباد پل کې، چېرته چې تېره ورځ زول راغلی و. تاسو ته پته چې په تورنځو کې یوه لویه خانقاه مخې ته راغلې وه چې د یو کوره 15 کسه هغه مړه شوي وو. اوس دغه زول څومره نوعیت و، د هغې پته د دې ستنو نه لګي. دا ستنه یې دا چې کومه ده دا په منځ ماته کړې ده، لکه په دې ستنو کې ملاوټ روان دی. دا دې ځای کې چې کومه ده دا ماته کړې ده سره د سیخه. دا وګورئ جي، دا سره د سیخه خو چېرې د دې تحقیق وشو نو دا واضحه ثبوت دی چې دې کې کم سیمټ استعمالي او کم سیخ استعمالي. هغه ځای کې بله دا وګورئ جي، دا له ټرانسفارمر ستن ده، هغه یې کږه کړې ده. ټرانسفارمر ته دې خلکو راکوز کړی دی، باقاعده پکې ټرانسفارمر هغه ځای ښکاري چې په دغه کې لګېدلی. نو د ونو په منځ کې دلته پالټونه نه راځي. پخواني انګریز دور موږ ته شوې پرېښې وې. ولې پرېښې وې؟ اوس یې راته لاچي پرېښې دي. د دې لاچي هېڅ پیدا نشته، هېڅ پیدا د دې لاچي نشته دی. او بیا وچ شي نو پکار ده چې دا بیا ووالي شي، بده دې مکمل شوې ده، نورې ونې دې وکري. نو دې ونو د لاسه دې خلکو ته انتقایي چې کوم دی تکلیف روان دی. دغه ځای کې د ناظم دفتر دی، د سیکرټري دفتر خو هم دی. دا تارونه په دې ځمکه پراته دي. چېرته د وابډۍ والا نه ایره شي او بجلي پرې را پرېښودله، ولې چې ایره خو د هغوی هم زیاته ده، نو بیا به څه کېږي؟ او دا ورسره سکول دی، ماشومان چې کوم دی نو د دې سکول نه وګورئ، دا وګوره دا سکول دی، د دې سکول مخې ته دا ستنه پروتې ده. څه به وایې په دې موقع باندې؟ یار جی نوم دې څه دی؟ زما جی نوم نظار دی. موږ د جی غټه مسله دی ځنګلاتو نه دی جی. دا غټ لاچین دی او پیدر ده نشته. که یو لاچي به یو کور راشي جي نو غټه مسله جوړېږي. ماشومان مري، دا غټ بوډاګان دي. بل د بجلي مسله جوړ شي، موږ ته به میاشت بجلي نه راځي، زموږ څه تپوس بیا نه کوي. ستنې په ځمکه پرتې ټرانسفارمر پرتې جي، دا که یو غل یا پوډر راغی د تارونه وړي، ځکه چې بجلي خو پکې نه. بل مسله دا جي دا لکه روډ غاړه ده، دا لاچیان ووالي شي، په روډ باندې یو لاچي راشي نو په دې خو ګاډي رواني خلک دي، غټه مسله ده جي. بل چې کوم کورونه خو کم لاچي دا کټ شي، موږ هېڅ پیدا نه کوي، موږ ته غټ نقصان دی جي. په میاشت بجلي نه او منډې په عذاب یو. بل مزدور طبقه جي، یو خو بېروزګاري ده، یو چې بجلي جي نه وي نو دوی به څه کوي؟ واړه بچو په غاړه دي، نو اخر لکه سړی تنګ شي که نه. د دې څومره ورځې شوې چاته میلې دي؟ او جي دې خو مونږ ډېر رنګونه مو کړلو او پاک روشه نه شپږمه پنځمه ورځ دی جي. چا تپوس هم نه یې کړی، نه لنډمین راغلی، نه مطلب د ویډیو راغلی دی، نه اکسین راغلی دی. کمپلین د ناظم هم څوک نه اوري؟ یاره جي بس ناظم غریب خو چې ووایي نو څوک یې واوري؟ څه به وایې؟ یاره جي مونږ خو دا ویو چې لاول خو مونږ د دې پروګرام برابرو چې یاره مثال په طور زمونږ د 15مه ورځ ده، مونږ مزدورکار یو او دې لکه د ماره ترکاڼۍ دکان دی. مونږ ته دا تکلیف دی چې مونږ مثال سهار راوځو او د ماښامه پورې مونږ دلته په دې ځای دکان کې کښېنو او بجلي نه وي، مونږ به ځاله دې بچو له څه وړو. بله دا مثال دا درخواست مونږ د هر چې دلته به دا غنې ولاړې دي، دا کیکران ولاړ دي، دې نه دې ټول عوامو ته تکلیف دی، ماشومانو ته تکلیف دی، زنانو ته تکلیف دی. اکثر چې کوم دی په زول کې زنانه د دنیا کیکرانو نه غنې را پرېوځي او زنانو کې په خپو کې لاړې شي، ورته پته نه لګي چې کله خوب کې نه بیا ورته پته ولګي چې یاره دلته خو کیکران ولاړ دي. نو مهرباني دې وکړئ ځنګلات ور زموږ دا درخواست دی چې یاره دا ټولو نه مخکې د بجلۍ پروګرام برابر شي، بیا ځنګلات ور زموږ دا پروګرام دی چې یاره مهرباني دې وکړو دا کیکران دې نه لرې کړو، موږ به دې ډېره شکریا ادا کړو. څه به وایې په دې موقع باندې؟ د ستنو باره کې چاته وینا کړې ده؟ یاره جي مونږ خو بس دغه ستاسو نمبر مونږ بېګاره پیدا کړو، تاسو ته مو اطلاع وکړه. ستاسو ډېره مهرباني چې رالې. خو زمونږ دا واړه سکول ته راځي، مونږ څه د دې خطره ده چې دا تارونو کې ناڅاپه بجلي یا چاته څه ټچ ورکړي بیا به چا نه تپوس کوو. دا خو بیا داسې حکومت ته چې تپوس هم چا نشي کولی. نو ستاسو ډېره مهرباني چې مونږ له رالې زموږ په دې واړه خوله باندې مونږ له رالې ډېره مهرباني ستا. ګرانو کتونکو بس په ساده ټکو کې منګه 140 نه زیات ټکسونه ورکوو. د ټکسونو په بدله کې به ریاست موږ له بنیادي سهولتونه راکوي. هغې کې اوبه دي، صحت دی، تعلیم دی او ورسره دا نور څیزونه دي. اوس تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ په یو داسې صوبه او په یو داسې ضلع کې ژوند کوو چې شپږمه ورځ ده مینتونه کوو، چونکې په بجلۍ په بیل کې موږ 11 قسمه غونډه ټکس ورکوو. د غونډه ټکس ورکولو باوجود د دې ستنې موږ 1000 روپۍ ورکوو. موږ میټر چې کوم دی نو د کور په ونه کې لګولې دي، 1000 روپۍ موږ د دې ورکوو. خو بیا هغه خبر راځي
چې د اوده کلي اوده خلک وي په دې به ختمه کړو. بس چې نن دا خلک دې ته مجبوري چې دا سړک بند کړه چې خلکو له تر څو تکلیف نه ورکړي نو تر هغې ستا مسله نه حل کوي. نو لکه دا د کم انصاف دی؟ دا د وابړې والا لپاره خو هم لمحه فکري ده، د دې ځای د MP او MNA لپاره هم لمحه فکري ده، د دې ځای د هغه بلدیاتي ناظمینو دپاره چې هغوی اوټونه اخیستي دي نو دا خو کولی شي که نه، دفتر کې خو ورته کېناستی شي که نه، چې صاحب ما ته ونې را پروتې دي، ما ته ستنې را پروتې دي، ما ته غټ غټ تارونه چې کوم دی نو په ځمکه پراته دي، خو دا ناخواسته دې ته لږه بجلي کرنټ ورکړه نو دا ټوله ځمکه به شاټي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. صرف دواګانې کولی شي. اوس مې دې ملګرو ته وي اواز ما وی اواز مواز نشته، موږ په داسې صوبه کې ژوند کوو چې تیرې به راپسې دا روتپي چې مخکې چېرته تللی وي او جاستنه تا راغورځولې ده او مړه وي ته چا پسې خبرې کوې؟ نو MP پسې خبره نشي کولی، MNA پسې خبره نشي کولی، DG پسې خبره نشي کولی، د وابډیک CN پسې خبره نشي کولی، نو بس ځان پسې به خبره اترې کومه، ځکه چې دا قام نوکران دي. کم ناظران چې موږ اسمبلۍ ته لیږلي دي که نه دا زموږ ناظران دي، نوکر چې کوم دی نه زموږ باچا دی. هلته په دواړه لاسه سلام کوو. زموږ مثالې دا خړسري چې کوم دي دا نوکران دي. دا وګوره که دا ټول نوکران دي، دا نوکران دي. او د چل نه ورځېږي دې نوکرانو به ځان ته ستنو مو درولې به بلې به یې جوړه کړې به دا تار به یې دا کړو. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي.